بسم الله الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. عزتمند ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم صحابي و او د اسلام راوړلو ډیره ناشنا او عجیبه واقعه وه. او بنو بکر ته چې کله صحابه کرام ورغلل هغه واقعه هم تفصیلي ده، خو به هر حال هغه صحابه کرام هغه علاقه فتح کړه. چې کله علاقه فتح کړه نو واپسې کې را روانو، نو وایي ډېر غنیمت هم چې کوم دی د هغوی نه ځان سره راغستی و. هغه علاقه صحابه ورته الله رب العزت چې کوم دی بغیر د مقابلې نه هغه علاقه فتح کړه او ډېر مالي غنیمت ورته حاصل شو. واپسې کې چې کله را روانو نو د بوټي لاندې یو سړی پروت و. صحابه کرامو چې ولیدو چې سړی دی توره ده ورسره د بوټي لاندې دی، فوراً چې کوم دی سړی ګیر کړو او وی تړلو او دوی چونکې واپس مدینې طرف ته را روانو نو دا سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش کړو. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش کړو، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا وکتو نو صحابه ته وی صحابه دا تاسو پیژنئ که نه؟ نو صحابه کرام ورته ویل د الله رسول دا خو موږ نه پیژنو. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا خو ثمامه بن آسال دی، دا خو د یمامي مشر او سردار تاسو نیولی دی او راوستی دی. بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې ثمامه د مسجد نبوي د ستنې پسې وتړئ، خو د هغه ستنې پسې وتړئ کومه چې د دروازې سره نږدې د دې لپاره چې صحابه ځیم چې دی ویني او چې واپس راځیم چې دی ویني. ثمامه رضی الله تعالی عنه دی بم خلک ویني او صحابه بم دی ویني. نو هغه چې کوم دی د مسجد نبوي د ستنې پسې وتړلو. چې کله د مسجد نبوي د ستنې پورې وتړلو نو یو ورځ هغه مسجد نبوي د ستنې پورې تړلی شوی و. د هغې نه وروسته وایي نبي صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام هغه منځونه ولیدل، د صحابه کرام هغه عبادات یې ولیدل او دغه رنګې د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابو هغه اخلاق او اعمال یې ولیدل. نو یو ورځ پس نبی صلی الله علیه وسلم دته راغی او ورته وایي ثمامه څه حال دی او ستا په زړه کې څه خبرې دي؟ نو ده ویل چې زما په زړه کې خو یو درې خبرې دي. یو دا خبره که چرې تاسو ما وجنئ تقتل ذا دم، که چرې زه تاسو ووجلم نو تاسو به ګورئ ډېر یو عظیم وینې والا سړی ووجنئ او په یمامه کې 1,00,000 فوج دی او هغه 1,00,000 فوج به راشي او په مدینه به حمله وکړي او تاسو به تس نس کړي. مطلب دا و چې دمکي ورکوله چې ما تاسو وجنئ به نه، حالن کې یېرېدو په خپله. دویم دا که چرې تاسو زما وجلو کې تاسو دا مقصود وي چې تاسو مال او فدیه میلو شي نو زه به تاسو ته چې کوم دی ډېره فدیه درکم. او درېیمه خبره یې دا وکړه که چېرې زه تاسو معاف کړم ستاسو احسان به نه یم. نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې بس دی پرېږدئ په همدغه حال باندې. نبي صلی الله علیه وسلم پرېښوده. دویمه ورځ چې شوه بیا ورته نبي صلی الله علیه وسلم راغی او ثمامه ته وایي چې ای ثمامه ستا څه حال دی؟ نو هغه ورته همغه درې خبرې وکړې، خو تاریخ والا لیکلي دي چې د اول په دې ځل باندې اول د معافۍ خبره وکړه چې کنې اول ما معاف کړئ زه به ستاسو ډېر احسانمند یم. په درېیمه ورځ باندې چې کله بیا نبي صلی الله علیه وسلم راغی بیا د همغه درې خبرې وړاندې کړي، خو د معافۍ خبرې چې کوم دی هغه مخکې کړه او نبي صلی الله علیه وسلم د ده د خبرو نه اندازه ولګوله چې دا سړی اسلام طرف ته په دې کې میلان هغه راغلی دی. نبي صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې ثمامه تاسو پرېږدئ، ثمامه آزاد کړئ او دته معافي وکړئ او د سره احسان وکړئ. صحابه کرامو چې وایي کله پرېښودو نو د اسلام چې کوم دی د ده په زړه کې جرړې مضبوطې کړې وې. نو وایي دی یو باغ ته لاړو او په هغه باغ کې د فوراً غسل وکړو او د نبي صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او ویل چې د الله رسوله زه فوراً چې کوم دی اسلام قبلوم او نبي صلی الله علیه وسلم ته د اسلام کلمه وی او د فوراً چې کوم دی مسلمان شو. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته بیا هغه اصل حال وی چې زه د څه دپاره راغلی وم. نو وایي ده ورته وویل چې د الله رسوله زه په 2 ارادو باندې راوتی وم. په یو اراده کې زه ناکام شوم. هغه 2 ارادې دا وي چې زه مسیلمة الکذاب د یمامي مشر هغه رالیږلی وم چې ته لاړ شه او دا پیغمبر ووژنه. ما په دې خپلې تورې باندې زهر اچولی و، په دې اراده باندې را روان وم چې زه به تا وژنم، خو لیکن اوس ما په سچه باندې اسلام راوړو نو لهذا دا خبره خو زما منقطع شوه. او دویم زه د دې دپاره راتلم چې زه به عمره هم وکړم. او بله خبرې نبي صلی الله علیه وسلم ته دا وکړه چې ډېره ناشنا خبره وه چې ای د الله رسوله د اول خو چې کوم دی په ما باندې د ټولو نه بد ستاسو مخ لګېدو،
خو لیکن اوس مې چې کله اسلام قبول کړو نو ستاسو د مخ نه علاوه چې کوم په دنیا کې ماته بل مخ بهترین نه ښکاري، بل په ټولو کې بدترین دین چې کوم دی هغه ماته اسلام ښکارېدو. خو چې کله زه مسلمان شوم ماته حقیقت معلوم شو نو اسلام ماته د ټولو نه اوچت دین ښکاري. او درېیمه دا چې ستا دا وطن مدینه په ما باندې ډېره بده لګېده، خو چې کله ما اسلام راوړو نو د هر څه ماته زیات محبوب شو د هغه ثمامه رضی الله تعالی عنه چې د اسلام کې وروسته ډېرې کارنامې کړي، خو دا د اسلام ډېره ناشنا واقعه وه.